ښه خبره دې وکړله. بس اوس یو قسم رواجونه دي هر ځای کې. موږ هم دلته اووه کاله وخت تېر کړو، نو دا خلک زموږ په رواج پوه دي او موږ د دوی په رواج پوه دي. او هلته چې لاړ شو مړه مهاجر او که دلته راشو مهاجري دا نه همالته موږ نه نه ځي. هلته چې لاړ شو هغه خلک موږ ته وایي راځئ مړه نوي مهاجر راغلي او دا د عیسی خیل حاجي حجره وه او ځي خپل وطن ته له خیره. او هغه مخکینۍ کډه چې وایي ملا ناظم وه هغه اخوا د دلاور دي وه او دا ټول ځي خپل وطن ته په خیر خیرات سره او ښه په خوشحالۍ ځي. نور اورې چې یو سړی ماشوم په یو ځای کې لوی شي هغه ته به څه یادېږي که نه، او بیا پکې سپین ږیری شي. موږ ته والله چې پاکستان د خلکو ډېره مینه راکړې وه، والله کم یېرېږي، هېره به یې نه کړو. او هغه تا وختي یو ټکی وکړه چې یاره جنډه ښکته او جنډه دا کم اصل سړي کار یې اصیل سړی په 100 کاله کې به هم داسې غلط حرکت ونه کوي. مه انشاءالله دلته ښه وخت تېر کړی او غلط کار او غلطې خبرې به پاکستان پسې نه کوو، ځکه موږ له یې په سینه کې ځای راکړ. خپه خو ډېرې وه ځکه چې ټول ژوند هم دلته تېر شو او پیدا شوي هم دلته یې وو، نو خپه مې وو او خوشحاله مې وو. خوشحاله به دې وو چې خپل ملک ته روان یو او خپل ملک چې هر رنګه خپل ملک وي که نه، خو بس په دغې خوشحاله وو چې خپلو خلکو ته روان یو. ته چې د دې ځای نه لاړ شې نو لکه د ناصر خان بلته بیا د پاکستان خلاف دا وی چې دا نار دی او دلته پاکستانیان دا نشي خوړی او دا نار موږ دلته خورو، دا ګلخانان دي. ته به هم داسې ویډیوګانې نه 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 موږ خو دلته ژوند تېر کړی، رزق هم خوړلی، ښه په عزت هم ژوند تېر کړی دی او موږ چې هلته ځو د دې ځای به صفت کوو خلکو ته. هلته چې کوم خلک د پاکستان غیبت کوي، جنډې سیزي، په لارو کوڅو کې د پاکستان د جرنیلانو تصویرونه راکاږي، پنجابیانو ته کنځل کوي، دغه خلکو ته څه ویل غواړئ؟ دا خو نفرت پیلوي. داسې خلک دلته هم شته او هلته هم شته، دواړو کې شته. او دا 15 واړه ګوتې یو شان نه، ښه خلک هم پکې شته او بد خلک هم شته. نو موږ به هغه ښه خلکو ته ګورو، بدو خلکو ته چې ګورو نو بس بیا به هم خپله نفرت پیدا کېږي یو بل سره.